کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی از این کار آقای محمد ستایش نموده از کادرهای نظامی دیگر نیز می‌خواهد که تا به اندازه توانشان در راستای خدمت به وطن همکاری کنند. هغه خلک چې هغه د دې وطن بچي دي د هغوی نه هغوی که وړتیا لري تیر نظام که ترېنه بده استفاده کوله اوس به الحمدلله د خپلواکۍ د ځواک په برخه کې هغوی نه استفاده کیږي. هغوی نه غوښتنه دا ده چې هغوی د ادریس مومند په شانته دغه ملي احساس دغه د هیواد دپاره د خدمت احساس په ذهن کې پیدا کړي او د نوي اسلامي نظام چې الحمدلله په 40 کلنو قربانیو او بیا د 60 کلنو قربانیو په پایله کې رامنځته شوی دی او الحمدلله د هیواد په سطح باندې دغه نظام په برکت باندې سرتاسري امن قایم شوی دی. راتلونکی افغانستان به مرفه، آزاد، خپلواک او قوي افغانستان وي. نو دغه دپاره کار وکړي. موږ د دې ورور دغه قهرمانی ستایو. مسئولان قوای هوایی امارت اسلامی به تمام کارمندان سابق ادارات دولتی اطمینان می‌دهد که جان آنان حفظ بوده و باید به کارهایشان برگردند. هر نظامی کس چې وي هغه قسم کوي، نو کوم قسم چې د کړو د ملک د نظام لپاره هغه هم رښتونی هغه ثابت کړي چې د ملک لپاره خدمت کوي. نو داسې قدرونو ته موږ احترام لرو او ټول چې هلته بهر ته بعضې کسان چې تللي دي هغه دې بیرته راسي، همداسې به د هغو درناوی کېږي. نو نور د دې سر مال او د دې د حفاظت امارت ذمہوار دی او د داسې قدرونو خاص کار لکه دغه چې افتخارات چې کړي هغه د پوره درناوی کوي. همچنان مسئول استخبارات امارت اسلامی در ولایت کنر نیز از این کار ادریس مومند قدردانی میکند. موږ ته رابطه وکړه چې زه درځم د یوه تیاره چې کوم دی د درولم کونړ ته، زه د کونړ اوسېدونکی یم، د کونړ بچی یم، باید چې زه د خپل ملت ته زه خدمت وکړم. نو هغه سره موږ ارتباط کې شو تقریبا چې 9 بجې ما والي صاحب حاجي عثمان چې موږ دې ته امنیت نیولی او د هغه تیاره راوسته هلته ښکته کړه. نو الحمدلله ډېر د ناز وړ دی چې موږ دا ونازوو او الحمدلله موږ د خپل وس مطابق دا نازولی هم دی. هلته مو خپله همکاري ورسره کړې